نن ورلد هارت ډے ده، نو دا شی د دې سره ډېر ریلیونټ دی. دوی ډېر په ټیک وخت باندې دا غراون کړی دی پروګرام. دا انسټیټیوټ اف ریجنریټیو میډیسن او کیلیشن تھراپي دا نوې یو طریقې علاج دی چې په نیوټراسیټیکل باندې دی. د په خپله هارت پیشنټ ما او مقداد پیشنټ ما هغه راته دوه سټنټ لګولی دي. کتون کلب خان شیرپو یم، کیمرامین دا سره یاسر خان دی او نن موجود یم په پیښور کې. نن په عالمي کچه باندې د زړونو ورځ مانځل کیږي، یعنی د هغه مریضانو چې هغه د زړونو بیماران وي، د زړه دا مریض چې کوم دی دا ډېر نازک وي. مؤمن مسلمان دی خدای پاک د دې مرض نو ساتي، خو چې ژوند کې نو مرضونه به وي. ډېر خلک وایي ما سټنټونه لګولي، ما والونه لګولي دي، نو په هغې به هم خبرې ترې کوم. خو تاسو سره به زه نن یو داسې هسپتال متعارف کوم چې پریکټیکلي دا کتونکو یو خو چې موږ راتلو په دې لار باندې ډېر په اسانه باندې دا آرمای یا ګیز دفتر په اسپایو کې چې کوم دی نو ډېر کولو دې خوا ته چې کوم دی نو دا ګوره جي په مین روډ نه تاسو راتلی شئ. دا تاسو وینئ چې دا محمد میډیکل کمپلیکس دی. دننه به ځم د هسپتال به د ټور هم کومه، هسپتال کې به چې کوم دی د مختلفو خلکو سره خبرې ترې هم کومه. خو دا علاج چې کوم دی نو دا یوه فارموله ده، او چې څومره خلک دلته راغلي دي هغوی موږ ته ډېر زیات صفت کړی دی. خو ما یې چې نن زه دا پروګرام کول غواړم نو ځان بلته رسومه، ډېر زیات مصروفیات مې خو ما کوشش دا دی چې قوم له خلکو له یو ښه میسج ورکم، یو ښه انفارمیشن ورکم. هسپتال هم لګېدلی، بیلډینګ هم دی، پکې د 50 نه زیات خلکه په ملازمت هم دي، خو جون ختم دی. نو چې جون ختم دی نو دا پروګرام خو به زما په ریکارډ پروت وي، او د هسپتال ته یو هم د زړونو مریض راغلی دی چې هغه 8 لک روپو توان نه لري، هغه د هغې دپاره کور خرڅوي، د هغې دپاره ځمکه خرڅوي، هغه په 50-60 هزار روپۍ باندې د هغې علاج وشي. نو دا یو ډېره ښه خبره ده. زه به دننه راځم او دننه زموږ ډېر ستر مشران ناست دي او هغه مشرانو سره زما خپلې خبرې اترې د دې نه مخکې وشولې، څنګه چې هغوی په خپله پریکټیکلي ما له بریفینګ راکړه، داسې چې کوم مریضان دلته کې راغلي دي او هغوی موږ سره کومې خبرې اترې وکړې. نو د هغې په تناظر کې چې دا نن ورځ کومه مهمه ده نو موږ وی چې یاره ځو به محمد میډیکل کمپلیکس ته، اول ته کې به خبرې اترې کوو. ګرانو کتونکو په ډېر ساده ټکو کې چې څنګه ما ته وي دا طریقه علاج چې کوم دی نو دا صرف 15 ورځې دی، او دا 15 ورځې دوی په 3 سټیپو کې تقسیم کړي دي. 15 ورځې پس چې کوم دی دې له به راځئ، چیک اپ به کوي، او الحمدلله چې تا سیري یا تا کې یو بل آله لګي، بس ساده به و چې ستا په وجود کې چې کوم دی دا سټنډ لګي یا وال درته لګي، نو د هغې نه په ډېر ساده چې کوم دی نو علاج طریقې سره کېږي. خو خوشحاله په دې یم چې دلته کې کوم مشر دی نو هغه د 400 سیمې سره تعلق ساتي، نو دا زموږ دپاره ډېر د فخر خبره ده. او په ما باندې یو قرض او فرض هم دی، او ورسره چې کوم دی زما خواهش هم دا دی چې کوم ځای کې داسې طریقه علاج وي چې خلکو ته پیدا رسي، زه یم چې زه هلته ځان ورسوم. هر چا چې دا فارموله تیاره کړې ده زه ورته سلام پیش کوم. او موږ به ډاکټر عبدالقدیر خبره کوله دلته کې، بس موږ دغه کوو. خو چې چا دا فارموله ایجاد کړې ده نو دا ډاکټر صاحب پسې 2م نمبر چې دا په صحت باندې موږ سره چې کوم مشر ناست دی نو دوی ریټایر دي، سیکټري پاتې شوي دي، او دوی وی چې ډومبني علاج ما کړی دی. نو زما په پروګرام کې دا نن ډېره مهمه خبره ده چې زه درته ډېر هم سو ویم. تاسو به وایئ چې او نن سبا خو خلکه ماشوم بې چېرته لاړ دوکان ته چې د 10 روپو غوړي روړه، نو چې هلته کې دوکاندار هغه 10 روپو ته کتلي نه پې خفه شوی دی، نو هغه 10 روپۍ هم ورکړي، غوړي هم ورکړي. چې کور ته تللی نو مور ته یې ویلي چې دوکاندار خو پیسې هم راکړل، غوړي هم راکړل، خاوند ته ویلي نه، خاوند ورته دې کې هم څه چلي. نو چې چېرته ته لکه نغه لکه یا دا پول یو څاڅکي لګي که نه، نو هغې کې خلک وی وینې لګوم او دې کې دا چل او دې کې دا چل دی. مسله دا ده
چې چېرته وواته لکه او چېرته کې 65,000 روپۍ. سر ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو. زما د پروګرام نن دا کومه ورځ چې مانځلې کېږي نو ما چې په دې لګې خبرې تر کوم د هغې لپاره ما سلیکشن چې کوم دی محمد میډیکل کمپلیکس پېښور وکړو. ما کافي وخت صرف کړ خو انشاءالله چې زما کتونکو ته به څه میسیج ځي نو خپله پېژنګلو به وکړي او زما کتونکو ته به ننني پروګرام نه کمې پیدې وي. جی نن تاسو خبره بالکل ټیک ده. نن ورلډ هارټ ډے ده نو دا شی د دې سره ډېر ریلیونټ دی. دوی ډېر په ټیک وخت باندې دا غراون کړی دی پروګرام. دا انسټیټیوټ اف ریجنریټیو میډیسن او کیلیشن تھراپي دا نوې یو طریقه علاج دی چې په نیوټرسیټیکل باندې دی. د په خپله هارټ پیشنټ ما او مقداد پیشنټ ما هغه راته 2 سټنټ لګولی دي. هغې نه پس ورپسې ما لږه سټډي وکړه مې ورپسې 3 لګوم بیا به 4 لګوم بیا به بایپاس ته ځم. نارمل روټین د دې هارټ هم دغسې دی. نو ما په دې باندې لږ کوشش وکړو نو دا شی په منځ کې راغی. نو ما بیا اول پیشنټ ته ویلی شي چې زه د کیلیشن تھراپي اول پیشنټ یم. نو د هغې نه پس مطلب دا فایده وشوه چې یو ماته فل سیات هغه موربیډیټي چې کموي چې د هارټ پیشنټ ته به په سیړو باندې نه خجې ته به منډه نه وایې ته به نور داسې هارډ کار به دروند کار به نه کېږي نه. دا ټول د مونږ هارټ پیشنټ اوس خو ډېر دي ټولو ته پته ده ښه زبردست. نو د دې کیلیشن دا ډیټاکسیفیکیشن دی. نو تا نه هغه فاسد مادې چې کومي هغه ټولې وځي او بل چې کوم بلاک دی هغه هم ډي کیلسیفای شي د دې نیوټرسیټیکل سره. نو په دې 45 دن کې نو ما چې خپل وکړو او ما ته څومره ریلیف میلاو شو او څومره صحت میلاو شو نو زه په خپله ډېر حیران یم دې ته. او انشاءالله اوس خو تقریبا 2,500 ورباندې نور کلینیکل ټرایل دي. هسې خو په سوونو خلکو دا خوړلې ده په زرګونو خلکو به بلکې خوړلي خو موږ ته بیا ریکارډ کې خودل روان کړ. نو د 2,500 خلک چې کوم دي دا بالکل په ریکارډ دي چې هغوی د بایپاس نه هم بچ شو او هغوی د سټنټ نه هم بچ شو. نو دا فایده ده چې هغې هم ډېر کم دی کاسټ هم ډېر کم دی او نیوټرسیټیکل دی سایډ افیکټ یې بالکل نشته. یو کې دا نور دواانو سایډ افیکټ دي تا خېټه ونه خراب شي یا نور د دې سایډ افیکټ نشته. نو سړی ورسره هیلدي هم شي. تاسو چې کله علاج یې کوو که نه لکه تاسو خپل علاج کړو وال مالم لګولو خو یکدم درته دې پته ولګېده دغه ټیم لږ دغه راسره دغه کې چې دغه څوک و چې هغه وي چې داسې دوی ده. دا زمونږ هغه دی ډاکټر اسلم پرویز د پی ایچ ډي ده د انګلینډ نه په نیوټرسیټیکل کیمسټري کې پی ایچ ډي دی نیوټرسیټیکل کې پوسټ ډاک دی او په ډرګ ریپوزیشننګ او ریپرپزینګ کې یې پوسټ ډاک دی. نو دا د هغه دوايي ده او ټول نیوټرسیټیکل دی او دې کې صرف ما ته د هغه نه د انګریزي دوايي نه د خېټې او دا مسلې وې لکه د ګیسټریک پرابلمز. نو دې دپاره چې زه دته لاړم نو نیوټرسیټیکل دی نو هغه مو سره ټیک شو سایډ افیکټ هم سره ختم شو او زه مو سره ټیک شو او ما ته به انشاءالله کوي خو هر څه خدای خو د دې نه پس به زه نه بل سټنټ ته ځم او نه به زه بایپاس ته ځم. فایدې دا وشوې او ورسره مکمل د زور کار مکمل چې زه په 3 غرونو باندې واک کوم زه په ملم جبه کې وم نو هلته په 2 غرونو باندې خېجم قصدن خېجم که نه او کنې هارټ پیشنټ نه دی الاؤډ په سیړی باندې نه دی الاؤډ ته په غر خېجي. نو کریم څومره وخت وکړه سر؟ تقریبا 36 سال وشوه. هغه د 2 کاله مې وشو چې ریټایر شوی یم که نه د ریټایرمنټ نه پت راته دا هغه شوی دی. نو په دغه سیستم دی او مطلب ډېره پکې فایده ده. ډېر هسپتالونو ته به تلې سیکرټري لیټر ولې چې غټه عهدې باندې پاتې شي ټاپ هاسپټلز او ټاپ ډاکټرز که نه جي خو دا شی چې څومره سړي ته صحت ورکوي وداؤټ سایډ افیکټ. انګریزي دوايانې مې فایده وکړي خو سایډ افیکټ یې مو سره زیات دي. دې کې سایډ افیکټ نوم شی بالکل نشته او ډېر مطلب هغه صحتمند شي سړی ورسره. ته ما ته ګوره د بي ایم آی د ما بالکل ټیک زمانه ځوان ښکاري 36 سالې نوکري وکړه سیکرټري ریټایر دی او هر ځای کې چې ځینو سرکاري سړو خو نن سبا تا ته پته ده خو دلته کې کتونکو ما ډاکټر صاحب نه ما بیا هم ځان پیو نو ډاکټر صاحب چې کله ما ته په ساده ټکو کې تاسو هم پیوم ما چې څنګه زه په ساده ټکو کې پیو شم خو زه چې څه کوم نه زه غواړم پریکټیکلي دا راته ښیم چې زه مطمئن یم نو ځکه تاسو ته وایم خو دا نورو سره چې زه خبرې ترې کوم دا ګورې جي دی زړه جوړ کړی دی نو دې زړه ته دا پیپ تللی دی. دا سټنټ چې کوم دی که نه دا والونه مې لګولي دي زمونږ سره مشران دي مې لکه 4 والونه هم لګولي بیا هم داسې په سور نور ولاړ دی. نو چې کله دا خبرو شي دې سره دا وجود وغولېږي دا وال دا نت چې راشي یا سټنټ چې راشي دې ځای کې دا سټنټ لګي ګورې
دا ولې دلته سټنډ لګي دلته کې دا وینه وي جام شي نو دې ځای ته چې کله وینه نه راځي نو ویله کوي د زړه بیماري یا دوره پرې راغله هارټ اټیک پرې راغله یکدم وي مړ شو او موږ نن سبا وایو مرګونه دومره آسان شوي دي چې ښه به سره ناستې او یکدم به راپروځي بس وي هارټ اټیک ورته راغی به دغه هارټ اټیک کوم ځای نه راځي دې ځای کې چې کوم دی بالکل هغه هر څه بند شي نو دلته کې تاله نه سټنډ لګئ نه دله څه دغه لګئ دا د وي چې کله استعمال کړي په دریو دغه کې دا ځای به کولو شي نو چې دا کولو شي نو ته ټیک ټاک شوې نو تا کې نه څه پردی الله ولګېدل نه څه بل څه ولګېدل نو په دې لحاظ سره زه به د یو بل مشر سره خبرې اترې کوم بل دا ده چې دا په حیات آباد کې په پیسپایو کې ده دا یو رجسټر اداره ده دا نه چې د ډرګ محکمې نه دغه ده دا کومه دوی چې ده تاسو د هومیوپیتک حوالې سره وګوره یاره څه سایډ افیکټ یې نشته څه ریکشن نه ښیي څه دا دي هغه دي خو د زړونو دا په پیښور کې په پښتونخوا کې په پاکستان کې لومبني په ټول پاکستان کې ها دا نه چې په پیښور کې د کراچۍ نه مریض راځي د لاهور نه مریض راځي د اسلام آباد نه راځي او زمونږ 400 والو ته پته نه وانه نه نه ورځ والي سره چې کم دي زما چې څومره کتون کې دي ناغوي ته زه خیمه سر خپل پیژنګلو بر سره کې معذرت محبوب الهی نامه ده زه ریټایر اس پی ما او ما خدا په لومبي ځل باندې دا علاج ولیدو حقیقت دی کلیشن تراپي ما نوم هم نه اورېدلی او ما له ډېر مزم راکاو ما خپله مریضان ولیدل چې هغوی پې ښه شو او حقیقت دا دی چې ما ډېر زیات مریضان داسې لیدلی دي چې هغوی ته بایپاس دپاره ولیکي هغوی ته د صرف سټنټ دپاره ولیکي هغوی ته نور څه دغه دپاره ولیکي خو هغه د اپریشن نه هېرېږي نو هغوی دپاره لکه چې کم نشي کولی هغه یا نه کوي زه وایم چې د هغوی دپاره خو د ټاپ دی دې نه علاوه چې کم خلک لکه د 50 نه اړېدلي دي یا د هغې نه مخکې مو اوس بعضې دغه ته 24-25 عمر کې هلکانو ته هم بعضې وخت د زړه مسلې جوړېږي نو زه وایم چې د دې نه ښه علاج نن سبا په دې دنیا کې بل نشته په دې وجه باندې چې یاره ته څنګه چې تا وویلو چې چړې درکې بیا وي او بیا ترې نه نور څه جوړېږي د هغې نه ښه دا ده چې منده دا یو 45 ورځې علاج دی او دوایي ده صرف یعنی پکې دا نه دي چې دلته اډمټ کېدل دي خو دوایي ده وبخوري بیا به کور ته ځي نو ښه خبر ده چې بنده دا وکړي او دې سره خپله شفا ومومي ډېره زیاته مننه کتونکو په ننني پروګرام کې یو ایس پي صاحب سره خبرې شوې بل سیکرټري صاحب سره خبرې اترې شوې او د محمد میډیکل کمپلیکس حوالې سره شوې او نن سبا دا په غټو په بوډو په دغه نه ده موږ د 13 کالو د 15 کالو د 14 کالو ماشوم ته هارټ اټیک وشو دا هم کتلی دي نو زمبا ډاکټر پیاز صاحب سره به خبرې اترې کوم کوم چې دلته کې انچارج دی خدا درته ضرور وایم چې راشې ازمیخو کې چرته 7 لک روپے یا 15 لک روپے چرته 50-60 هزار روپے او څه ریکشن درته نه ښیي یا څه بل څه داسې دغه نشته ازمیختلې فارموله ده ازمیختلې دوایانې دي 2.5 باقاعده په ریکارډ باندې پراته دي اس پی صاحب ستاسو لپاره دروغ نه وایي بیګا سبا مرد سیکرټري صاحب ستاسو لپاره دروغ نه وایي او زه هم ستاسو لپاره نه وایم او نه څه په پیسو باندې کوم چې ماله به د هسپتال څه پیدا راکړي یا به خو ضرور درته دا وایم چې نور د کړو نه ګراني ده میډیسن څومره ګران شو هسپتالونه ټول خرڅ کړل وزیران چې کوم دي ټول ټیکداران جوړ شو هغوی چې کوم خپل دوایان خپل کمپنۍ دغه کړې د هغې په تناظر کې نن چې کومه ډېره مهمه ورځ ده نو ما درته یو داسې پروګرام وړی چې بیا به ما ته دوا کوې زم به او خبرې اترې به کومه ډاکټر پیاز صاحب سره زموږ سره اوسي کتونکو څنګه چې ما تاسو ته وویل چې ډاکټر پیاز صاحب سره به خبرې اترې کوم پیاز صاحب دلته کې انچارج دی په میډیا هم کتلی وي خو دا ستاسو د انفارمیشن دپاره نور چې ما کومې خبرې وکړي نو موږ خپل ځاني دلته نه مطمئن یو ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوم لږه خپله پیژنګلو زموږ کتونکو سره وکړې چې کم ځای کې مو وخت تېر کړی دی کم مرض کې چې کوم دی تاسو عبور ساتئ ډیره مننه الف خان صاحب زما ډاکټر محمد فیاض ګل نوم دی MBBS MSc نیوټراسیوټیکلز الټرنیټیو میډیسن زما سپیشالټي ده او زه په خیبر انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز پېښور کې په حیثیت یو اسسټنټ پروفیسر اناټومي ما کار کړی دی او هم په دغه انسټیټیوټ کې بیا چې کوم دی BMS کوارډینیټر په حیث باندې تقریبا یو 4 کال زه پاتې شوی یم محمد میډیکل کمپلیکس کې څومره وخت محمد میډیکل کمپلیکس کې تقریبا زما د 15 میاشت چې دلته زه راغلی یم او دلته چې کوم دی موږ په الټرنیټیو میډیسن کې په نیوټراسیوټیکلز باندې کار کوو
او خصوصا چې کوم د موږ په کارډیالوجي کې کار کوو. د خپل ژوند دا جوړ ډېر عجیبه طریقه علاج نه دی چې په سټنډ لګي هغه وال لګي د هغې دپاره څومره وخت ضایع کېږي او دلته کې په 45 ورځو کې چې کوم دی نو مریض بېوټه کېږي. جی الافغان صاحب داسې ده چې اصل کې زه په خپل هم د میډیکل سیستم یو حصه یم، ځکه چې زه حکیم خو نیم، زه په خپل یو فزیشن یم او زه دا وایم چې را دا چې کوم کرنٹ فارماسیوټیکل سیستم دی بهترین دی، خصوصا په چې موږ ورته وایو د ایلوپیتھک سیستم چې نه دا په یو ایمرجنسي میډیسن کې خو بهترین دی، خو د سره سره د کې یو دوه خرابیان نشته. یو خدا چې د کرونیک ډیزیز لپاره د کې هیڅ قسمه علاج نشته. دویمه خبره دا ده چې دا د اپریشن چې سرجیکل کیسز وي نو هغه په میډیکل پوینټ اف ویو سره هغه نه حل کیږي. یعنی زه به داسې ووایم چې که فرض کا یو بیماری ده په هغه په نیوټراسیوټیک په فارماسیوټیکل کې، یعنی په الټرنیټیو په ایلوپیتھک میډیسن کې دا غي علاج نه، نو دا غي علاج چې کوم دی هغه صرف اپریشن وي. خو زه دا غواړم چې اپریشن هم د مسلې حل نه دی، د لپاره نور لارې شته. هغه ته الټرنیټیو میډیسن په دنیا کې هر ځای کې پریکټیس کیږي. پاکستان کې موږ یو هڅه کړې ده، یو کوشش هم کړی چې هغه باندې موږ د زړونو علاج وکړو. دا کلوګډ آرټریز وته موږ وایو، خصوصا تاسو به موږ تاسو پوه کو چې را د رګونه چې کله بند وي یا ایتریوسکلیروسس یا آرټریل پلاک دا ریورس کیږي او د لپاره چې کوم یو میکانیزم دی هغه د چې هغه موږ د الټرنیټیو میډیسن باندې نیوټراسیوټیکل بیس باندې هغه موږ چې کوم ډیکاسیفای کوو ډیټاکسیفای کوو. ډاکټر صاحب په ساده ژبه کې به ده ووایو چې د زړونو څومره بیماری دي، هغه زړه درزیږي، زړه چې کوم دی نو یریږي یا دغه چې وینه پکې بنده شوله، د دغه ټول علاجونه په دغه دوايا کې شته. او کیلیشن تھراپي یو داسې طریقه علاج دی چې دا ډیټاکسیفیکیشن کوي او دا بند رګونه چې کوم دی دا کلوګډ آرټریز وته موږ میډیکل کې وایو دا کولاوي اوپن کوي. دا طریقه چې کوم دا صرف په الټرنیټیو میډیسن یا په نیوټراسیوټیکل نشته دی، په دې په ایلوپیتھک کې څه سپیشلیزیشن نشته. ایلوپیتھک میډیسن کې د دې علاج صرف اپریشن وي. موږ غواړو چې خلک اپریشن نه بچي، د سټنټ لګولو نه او د بایپاس نه بچي. څومره پورې مریضان مون تر اوسه کتلي؟ موږ تقریبا 322 پیشنټ باندې دا کلینیکل ټرایل کو په هغه کې تقریبا 216 پیشنټ دا څه د چې الفان صاحب د دې یو پروسیجر دا څه دی چې دا په تقریبا 45 ډیز چې کوم دی 45 ډیز چې وي یا دا غي هم ذکر وکړ ډاکټر صاحب دا ټول یو مریض تاسو څنګه کتلي چې دې ټیک شو. نو دا غي چې کله 45 ورځې د راشي مکمل دا خپل کورسو کې بیا ته موږ سي ټي ان جی او ایڈوایس کو. په سي ټي ان جی او کې دا پته لګي چې د کلوګډ آرټریز ریوپن شوی دي. نو زه ته بیا دا وایم چې تاسو د کم ځای انجیوګرافي کړې و یا تاسو چا سټنټ وغیرہ ایڈوایس کړو مکه کارډیولوژیست ته دوباره راشي زموږ رپورټ مو ورسې خپل ورسې یقینا نه غړي کېران شي. ایمرجنسي مریض خو تاسو نه ګورئ کنه کوم قسم مریضات دي چې کوم علامات دي چې دا علامات باغی کې نه دا به زړه بیماری او غدل تک راشي. جی فرست اف اول خدا دا چې دا کوم تاسو څنګه خبرو کړل آی سی یو پیشنټ یا د سی سی یو پیشنټ هغه موږ نه انټرټین کوو. لازمی خبره ده چې دا څه قسم علاج دی چې دا سلو اینڈ ریپیډ دی کنه دا سلو علاج دی ډېر ریپیډ نه دی. نو خو زمونږ داس کوو چې داسې مریضان چې هغه لک سټیبل پوزیشن کې وي لکه کارډیال یو پی ډي پیشنټ وي. بل خبر تاسو ته چې د علامات څه وي د زړه خو ډېر علامات دي، د زړه درزا سیوا کېدل، بریډیکارډیا، ټیکیکارډیا، دغه نه علاوه د بلډ پریشر سیوا کېدل او دغه نه علاوه چې کوم دی اریکارډیک ارتمایسس چې د زړه د ریدم چې کوم دغه کې فرق راشي داسې وي. نو دا ټول مریضان یا دغه چې کوم شارټنس اف بریث وته راځي، ډیسپنیا شي، شارټنس اف بریث وته کیږي کنه، سلیپ اپنیا وته کیږي، دا ټول مریضان دي دغه چې کوم دی دا مریضان سره بالکل مقابله کوي. صحیح کتونکو ډاکټر صاحب سره ډېرې زیاتې خبرې په دې حوالې سره خو په ساده ژبو کې درته دا وایو چې نن د زړونو ورځ لمانځل کېږي په عالمي کچه باندې. ما ضروري غوښتل چې زه تاسو سره یو پروګرام شریکم. هغه پروګرام چې کوم دی ما محمد میډیکل کمپلیکس پېښور ته وروړو او تاسو ته مې یو داسې انوکه علاج وړاندې کړ چې دا کومه فارموله ډاکټر اسلم پرویز صاحب جوړه کړې ده او دلته کې چې ډاکټر پیاز صاحب موجود دی یا دلته کې ډاکټر قدیر صاحب دی یا په دې ننني پروګرام کې ما د یو سیکرټري سره خبرې وکړې چې هغه وایي زما ډومبنۍ چې کوم دی نو علاج د دې ځای نه کامیاب شوی دی. بیا مې د یو ریټایر ایس پي سره خبرې اترې وکړې نو هغه وایي چې یاره زه مطمئن یم ما چې کوم خانداني خلک راوستي نو هغه مطمئن دي. بل دا ده چې په ایمرجنسي کې علاج نه کېږي، یو سړی دی او د زړه بیمار دی او په دغه دی دلته ولې چې دلته داخلېدل نشته، دلته کې راتګ دی ستا چیک اپ دی یو سړي سره ایکو وي
یو سړی سره چې کم دی دغه خپل کم سیزونه چې وسري وي هغه ضرورت نشته جی یو سړی چې کم دی هغه دلته راځي هغه د ای سی جی ایکو وروړي کاغه انجیوګرافي کړي دغه هغه رپورټس تیم وروړي لیپټ پروفایل چې کړي هغه دیم وروړي کدا غي نه وی کړي موږ ته خپل ایڈوایس کوو د کې موږ په خپل کوو هسپتال کې دنه کول شي هسپتال کې ریپورټ نشته دی په یو مریض به سونه خرچ راځي چې پدې زموږ چې کوم هغه دی نو تقریبا پر وزټ کې تقریبا 15000 د ټول راځي په هغه کې د ډاکټر کنسلټیشن امرالو په کې لیبارټری امرالو فارمیسي پکې رااله خالي درو دغه کې او چې دا سټنډونو دا والونو دا بل ځای کې د زړه بیمار دي خرچ داغي تقریبا 3-4 لک روپے په سټنټ باندې راځي په یو سټنټ په یو سټنټ 3 لک یا 3.5 لک روپے کاغه په صحت کارت باندې کوي نو په صحت کارت کې بیا دای حساب چې یو سټنټ چې کوم دی په صحت کارت کې خو سیکنډ سټنټ والا په صحت کارت نه کوي په پرایویټ کوي بالکل هغه صحت کارت نه بیا هغه پیسې غیبي شي وي او اکثر به کې مړوم شي خوستا نمبر برانه شي ورشه خلک په قطارونو کې ولاړ دي نه صحت کارت کې دا بالکل ناممکنه ده دا چې کم دی او بل ځان ولې سیری یار راشه کنه ازمه خو کا دا 250 چې دلته کې کامیاب علاج شوی دی نو ځان م کړوي زما پکې هیڅ مقصد نشته ها چې زه دلته کې راغلی ما او زه د هسپتال یا د انتظامی خو په داسې انداز کې صفت کوم خو ما د هغه مریضانو سره خبره اترې شوې بل دغه ډاکټر اسلام پرویز صاحب چې کوم یو ساينسټکس دی په کومه طریقې دا فارموله جوړه کړې دا هغه کامیاب شوی دا هغه په زرګو مریضان کتلې دي خو بیا چې کله سره ډاکټر قدیر صاحب او دا نور ملګری ملو شوی دي هغه د پردا هسپتال د سار نواله 2 بجو پورې کولوي ښه دا نه د شپې مازیګر بل ټیم نه بس سنگل ټایم د 2 بجو پورې تاسو کلم راځي د ګل روز نواله یعنی صرف اتوار چوټي کوي خالی پورزم سار نواله 2 بجو پورې راتلی شي په دې باندې نمبر دي دا نمبر زو ضرورت غواړم چې زه په واچو مزه چې یو سړی بیا ما ته کال کوي چې هسپتال چرته زه به تاسو کال اټینډ نکړې شم نو ډاکټر صاحب دا کومه خبره چې موکړه پتلو کې سم میسج ورکې زموږ خبرو سره اتفاق وکي تاسو په کې هغه پپری کې چې کوم دی پپری کې ورته سوې وی هغه اډورټایزمنت شانته مو شغلن د زړونو روزو منځل کېږي او زما د پاره دا پروګرام څومره مهم دی زما د کتونکو د پاره ډیر مهم دی چې هغه ټول کسان چې دغه د زړه مسلې وي خصوصا هغه ته چې کوم دی کارډیک سرجری ایڈوایس شوی نو زه به دا پیغام ورکوم چې هغه د زړه اپریشن نه دغه نمخ کې خامخا موږ سره رابطه وکړي ان شاء الله د اپریشن نه بچي د سټنټ لګېدو نه د بایپاس نه به ان شاء الله بچي داسې علاج په الټرنیټیو میډیسن یا کمپلیمنټری میډیسن کې شته چې ان شاء الله د اپریشن نه بچ کېدای شي ډیره مننه کتونکو ان شاء الله ډاکټر صاحب زه ریډیو تم راولم او زموږ د پاره خدا د پهر خبره را چې دی سی او چې کوم دی د 400 سیمه سره تعلق ساتي 400 خلک بالکل راشي گزاره هم د سره کوي او زما دا پروګرام چې کوم دی چې کم ځای کې ما سو ګوري په دې نیت مې وکړو چې تاسو ته یو میسج درکم نور فیصله پتا سو ده راځي نه راځي نه زه چاته دا وایم چې راشه بس بل ځای پرېږدي خدا مې درته ضروري وي چې دلته کې په 50-60 هزار روپۍ باندې ستا ټول علاج کېږي اول ته کې یو سټنټ چې کوم دی نو تا ته په 100 لګي په 4 लाख او په 5 लाख لګي نو په 4 او په 5 लाख لګي او دویم لګي سو کوی چې په صحت کارت کې لګوم نو په صحت کارت کې به داسې نمبر درکې چې ته بیا وې د پاکې نه پلیته خوا هم هغې له بیا دا کور خرڅې ځکه چې هغې پورې انسان تکلیف چې کم دی یا چېرته وګوره ډیلیوري کیس وي که نه نو ډایرکټ هغه اپریشن یا وخت ورکول پکې نه وي دغه شانتې د زړه بیمار چې کم دی دې کې وخت ورکول نه وي او دې صحت کارت والا دې سرکاري هسپتالونو کې چې کم دی هغې کې هم وخت ورکوي د هغې دپاره محمد میډیکل کمپلیکس چې کم دی کم چې آر ایم آی سره په دغه روډ باندې بالکل سیده بیان ته لار غلطیږي کړو پکې نشته دی تاسو چې په اسپایو ته راشئ ډایرکټ چې کوم دی ګیز دفتر هلته کې محمد میډیکل کمپلیکس دا ډېر مشهور دی تاسو بالکل راتلی شئ 2 کالونه چې کوم دی هلته کې تعینات او مریضانو چې کوم دی نو چیک اپ کوي انشاءالله په ټول پروګرام کې ټولې خبرې نه ختمېږي دا خو اتفاقي خبره وه بیا به راځم او د نورو سره به خبرې اترې کوم مریضانو سره هم خبرې اترې کوم د نورو ډاکټرانو سره هم خبرې اترې کوم خو 50 کسه دلته په روزګار شوي دي ما ته مهمه دغه ښکاري چې دغه خلکو ته هم روزګار میلاویږي د ډاکټر صاحب په شمول په خپلو دعاګانو کې میا ساتي الله دې مؤمن مسلمان د زړه درنه وساتي خو بیا خو مې محمد میډیکل کمپلیکس یاد ساتي مننه